مالی عبادت قسم چې انسان کله مالی عبادت وکي نو په دې مالی عبادت باندې انسان ته ډیر لوی کمال او ډیر لوی عزت حاصلي او د ډیرو مصیبتونو نه په بچ کیږي. یو انسان دی او دی مال عبادت نفلی صدقه کوي، لا فرض په نه ده او دی را لګي د الله په نامه باندې خلقو لخپل مال ورکي او په دغه خپل مال کې د خلقو د پاره حصہ ګرځولې ده. نو تا باندې چې کوم مصیبت را روان دي، حدیث مبارک کې راځي یو انسان دی او دې صدقه کوي، مال د الله په نامه باندې ورکي، کم عذاب را روان دي پتا باندې، کم مصیبت در باندې را روان دي، د هغې په بنا باندې الله رب ذوالجلال تا نه دا مصیبت لري کوي. اوس چاته څه پته لګي په مصیبت په کم ټیم کې راځي، د کم طرفه راځي، نوعیت دې څنګه دی، دا خو هیڅ چاته پته نه لګي. خو چې دې کله دا صدقه ورکړي د الله په نامه باندې، کو نفلی صدقه ولې نه ده، نو د قلبي عذاب ته پورته کیږي. د عیسی علیه السلام په دور کې یو کس دوبي دا کپړې چې انځي، خود به داسې کار کو چې چا به ورله کپړې ورکړې چې دا ووینځه، نو هغه به سمې انځلم نه او د خلکو دا کپړې به کمولې کټکولې به. نو وی خلک راغلل او عیسی علیه السلام ته وی چې د الله پیغمبره دا پلان کې دوبي دی او دې زمونږ کپړې سمې پاکیم نه سمې انځم نه، او چې ویم وینځي نو بیا ته کپړې هم کټ کوي. نو دته تاسو خیری وکې چې د ده نه موږ خلاص دا چې دا کم ځای کې دا کپړې انځي او دغه ځای ته ورشي، نو داسې خیری ورته وکې چې د دغه ځای نه اډو راونه خېچي، ځکه چې موږ سره ډېر ظلم شروع کړی دی، ظالم دی. نو تاسو ورته خیری وکې. عیسی علیه السلام وی لاس اوچت کړل او دغه کس ته خیری وکړی. اوس پیغمبر دی د الله برگزیده پیغمبر عیسی علیه السلام چې چاته خیری وکي بیا به د هغې نه انسان څنګه بچ کیږي. عیسی علیه السلام خیری ورته وکړي، د ټولو خلکو هم دا اعتقاد جوړ شو چې خامخا به دغه انسان هلاکیږي به او موږ به ترې خلاص شو، ځکه چې دغه ډېر ظلم شروع کړی دی. دغه کس چې کله دا کپړو له لاړو، هغه کپړې یې ووینځلې، بیا یې واپس اوچې کړلې او ځان سره یې ته ګېډۍ جوړه کړې ده او راغستې دي. کله چې دې کلي ته راغی روغ رمټ دی. عیسی علیه السلام هم په لاره کې وی ولاړو او دغه کس ښه روغ رمټ راغی، اډو څه چل پې ونه شو. چې کله عیسی علیه السلام ورسره میلو شو، وی ته چېرته تللی وې؟ وی دغه شانتې دا کپړې مې ووینځلې، خو چې راتلمه نو په لاره کې را سره یو کس میلو شو او هغه کس داسې و چې بیخي درک نه لګېدو او سخت اوږې و. نو ما ته ووی چې د الله په نامه سره راکه او کو راکې نه تا سره صحیح
نو دومره وکړه چې صرف یې راته وښایه چې زه هغې ته صرف وګورم په هغې باندې به م زه خپل ګزاره وکړم خو صرف یې راته وښایه وایي ما سره دغه دوبي ورته وایي ما سره 3 روټۍ وې نو د هغه 3 روټو کې مې یو راواغسته او دغه کس له مې ورکړه چې دا وخوره خو وایي هغه له مې چې کله دا روټۍ ورکړه نو وایي هغه ووایي چې الله دې د هر قسمه مصیبت د وساته او هر قسمه مشکل نه دې الله پاک وساته وایي ما بله روټۍ م وله ورکړه هغه دویمه روټۍ مې چې ورکړه نو بیا یې راته دغه رنګې دعا وکړه وایي درېیمه روټۍ پاتې شوه هغه درېیمه مې م وله بیا ورکړه نو وایي په 3م ځل یې م راته دعا وکړه او ورسره یې دا اضافه م وکړه چې الله پاک دې د هر مصیبت او غم نه وساته او الله دې درله په جنت کې محل جوړ کړي بس وایي دغه دعا یې راته وکړه عیسی علیه السلام ورته وایي د هغې کې دې څه دي وایي دا جامې دي د دې خلکو راوړې مې دي عیسی علیه السلام ورته وایي ته دا ګېډۍ کوله وکړه چې ګېډۍ کوله وکړله په هغې کې دننه تک تور مار پروت دی غټ نو عیسی علیه السلام خو د الله پیغمبر دی مار ته عیسی علیه السلام وفرمایل تا دا کس ولې ونه خوړو ته خو لیږلې شوې د دې دپاره وې چې دې به خورې او دې به هلاکې او تا دا ونه خوړو وایي هغه مار ورته ووي عیسی علیه السلام ته چې د الله پیغمبره کله چې د هغه کس له روټۍ ورکړه او هغه ورته دعا وکړله نو خوا ته ورسره فرشته ولاړه وه هغې به پې آمین وي نو چې اوله روټۍ ورکړه نو دعا یې وکړه نو فرشتې پې آمین وي چې دویمه یې ورکړه بیا یې دعا وکړله ورته هغه فرشتې پې بیا آمین وي وایي چې درېیمه یې ورله ورکړه هغه بیا دعا وکړله او فرشتې پې آمین وي وایي ما چې په ده باندې حمله کوله نو وایي د الله د طرفه زما په خوله کې د اوسپنې واګې جوړې شوې او زه رامنې شوم نو زما په خوله کې د اوسپنې واګې وې نو ما به په ده باندې څنګه حمله کړې وه عیسی علیه السلام ورته وفرمایل دا ستا د دقې صدقې د برکته ته بچ شوې چې تا دغه کس له دا روټۍ ورکړې نو حضراتو کله چې انسان د الله په نامه باندې څه ورکړي صدقه وکړي کو نفل صدقه ولې نه ده الله رب ذوالجلال د انسان مصیبتونه ختموي د صدقو سره ان الصدقه لتطفئ غضب الرب رسول الله مبارک بیان فرمای دا صدقه د الله په نامه څه ورکول دا د الله غصه ختموي د الله غصه ده دا مړه کوي د الله غصه مړه کوي صدقه داسې څیز دی دویمه خبره دا ده چې کله تعالی الله مال درکړی دی نو په دې مال کې ستا سره د غریبانانو حق ګرځولی دی والذین فی اموالهم حق معلوم او هغه خلک چې د هغوی په مالونو کې حق معلوم دی متعین دی للسائل والمحروم سوال کوونکي دپاره د محروم انسان دپاره بیا دا انسان چې کله د الله په نامه څه ورکړي نو په دې کې یو لویه فلسفه پرته ده ګوره کله چې تا د الله په نامه باندې څه ورکړل
نو کېدی شي دغه چاله چې دې ورکړل او دا دومره محتاج وي چې دا محتاجۍ د وجې د غلا اراده کړې وي یا یې د قتل اراده کړې وي یا یې د بلې ګناه اراده کړې وي نو کو تا ورله دا مال ورکو کم مال چې الله تعالی درکړی دی او په دقه کې د څه حصہ دغه انسان له موکړه نو ستا د وجې به دې د ګناه نه بچي حسان ابن ابي سنان دا یو لوی بزرګ تیر شوی دی نو دله یو زنانه راغله او هغه زنانه ډیره زیاته ښایسته وه الله پاک ولا ډیر زیات حسن ورکړ خو حسن ولا الله پاک ورکړو خو مال یې نه ورکړ ډیره زیاته غریبه وه کله چې دله راغله د حسان ابن ابي سنان رحمه الله ورته وی د الله په نامه باندې یو درهم راکړه حسان ابن ابي سنان حکم وکړ وی دې له 400 درهم ورکړي 400 درهم زنانه یوړ بیا وروسته ته د حسان ابن ابي سنان ته چا وی چې صاحب هغې خو یو درهم غوښتو او تا ورله 400 درهم ورکړه عجیبه کار دی ونه د هغې ګزاره خو به په یو درهم هم شوې وه او تا ورله 400 درهم ورکړه دا ولې حسان ابن ابي سنان ورته وفرمایل وی دا 400 درهم مې ځکه ورکړه چې دا زنانه ډېره حسنداره ده الله پاک ولا ډېر حسن ورکړی دی او ډیره زیاته ښایسته ده نو چې 400 درهم ما دې له ورکړل نو دا په دې مالداره شوه څوک به دې ته لاس نه اوږدوي کو چرې دا مجبوره شوې وه دې سره مال نه نو کېدی شي چې دا په زنا کې اموخته شوې وه او زناکارۍ ته لاس اچولی و الله پاک ورله حسن ورکړی دی نو ما دې له دا 400 درهم ورکړل چې په دې باندې دا مالدار شي او د ګناه نه بچ شي توس سوچ وکړه چې څومره غلا ډاکې او دغه شانت قتلونه د پیسو د پاره کېږي کو چېرې مسلمانان را ولګېدل او په دغه خپل مالونو کې د دغه کمزور مسلمانانو حصہ وګرځوله غلا به ختم شي ډاکه به ختم شي سوال به ختم شي خو کنن په مقدس مکه باندې د ګناهونو سیلاب راځي او فساد واقع شوی دی نو پدې کې زمونږ خپل املاس دی کوماله الله مال را کړی دی ما ته غریب نه دی یاد کوماله الله جایداد را کړی دی ما ته غریب نه دی یاد او دا یاد وساتئ دا خو نفلی صدقه مې درته یاد کړه